بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللہ ورسے منگا نیغ لارتا اہدنا سلور قسم ہدایت دے یو ہدایت عام دے بل قسم ہدایت عام دے دریم قسم خاص ہدایت سلورم قسم اخص ہدایت عام ہدایت حقد اللہ رب ذوالجلال ہدایت کول دی طول و مخلوقات و دپارا واقعات موسیٰ علیہ السلام کے راضی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا ہر چیز لرے ہدایت کرے دے زمکی لراو آسمان لرا گیاگان ہوتا بوٹ ہوتا ہدایت شوئے دے کتاسو خیال کڑے وی دا سے غٹ کمر وی لاندے بوٹے اوخی جی دا بوٹے دے خواتے دے کمر تر تا زور نکی دا رو 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 دا غسی باہر زان و باسی و آسمان تا زان مخامخ خی دا اللہ رب ذوالجلال ہدایت دے دی بوٹی تم شامل دے ہر شے اللہ پیدا کرے اغت مناسب ہدایت کرے دا عام ہدایت دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ دام دے ہدایت کمال دے ہر چیز دا اللہ حمد او دا اللہ ثناوائی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر است معرفت کردگار دا اللہ رب ذوالجلال ہدایت دے ہر چیز تا دویم ہدایت دا حیوانات دے اللہ رب ذوالجلال عام ہدایت حیوانات و تکڑے اگر خو عام و ہر چاہتا شامل ہو نباتات و تو ہم شامل ہو او عام ہدایت اگر حیوانات و تو شامل دے ٹول ہوتا ہر یو حیوان اگر پخپل نفع او پخپل ضرر باندے پی کی دے ٹولو حیوانات و بیوقوف حیوانات اگر دو دی یو بطا یو خر راولا او دا کندے پسر او دا روا او آخوا دا زور کوا نزی شاعتا کی گی پیگی چھ دلتا ما دا ضرر دے اور غاڑا کی او دا روا اور تا نزی شاعتا رازی غزا کی دا شنو و خوی و گیڑے اور زوا خر اور بسے منڈا ہوئی بطا اور بسے منڈا ہوئی سمرا کبا قلبی وقف دی اللہ دوی تو دمرا ہدایت کرے چھے دے و خو کے درتا نفع دے او دے کندے تا پریوتو کے درتا ضرر دے نفع و ضرر بانے دوی پیگی دے توائی ہدایت عامہ او دریم قسم ہدایت دے چہاگا صرف او صرف نوع انسانی او نوع جنی تا اللہ رب ذوالجلال کئی انا ہدیناہو و ہدیناہو النجدین دو لارے میں ارتا خودلی دی دا کامیابی و دا ناکامی انا ہدیناہو السبیلہ اما شاکران و اما کفورا او سلورم نمبر ہدایت اخص ہدایت دے
هغه د مومنینو د مسلمانانو د پاره نارینوی او که زنانوی هغه د پاره الله رب ذوالجلال هدایت کړی دی او هدایت ورته کوي نو اهدنا الصراط المستقیم عام هدایت خود هر چاته کړی عام هدایت خود حیوانات ته هم کړی خاص هدایت هغه خو انسان او پیری دواړو ته شوی دی هدیناه النجدین خو ما ته اخص هدایتو کې اخص هدایت نو کتوای چې اخص هدایت تا ته څنګه وکي الحمدلله رب العالمین باندې پوکړې رحمان او رحیم باندې پوکړې مالک یوم الدین باندې پوکړې بیا دې ورته عبادت خاص کچې ایاک نعبدو و ایاک نستعين بس دې نور د چی هدایت غواړي ته هدایت خوشو نو جواب دا دی چې دا سوال د هدایت دا امر صيغه چې راځي اهدنا صيغه د امر صيغه د دعا اغفر اهدي دته امر موای دته صيغه الدعاء وای زکه چې صيغه د امر طلب الفعل اغا د چانوي على سبيل الاستعلاء نو الله نه چې ته اغفر وای نو دې ته څنګه استعلاء تا کې استعلاء کم دی د الله نه دې ته صيغه الدعاء وای دعا عاجزی او تواضع خضوع سره چې چانه سغواړي صيغه الدعاء استعلاء سره چې غواړي حقیقت کې تعالی او کنه دې ته وای صيغه د امر نو اهدی کومه صيغه شو صيغه الدعاء امر نه دا صيغه د دعا کلوی ایجاد د مالم یوجد د پاره تپاسو داکار اوکا شوی نوی اوکا یو کله نا کله دوام او استمرار د پاره وی چې داکار خدا کړه دے خو یا ایها الذین آمنو آمنو اے ایمان والو آمنو تاسو دائم او قائم سے پخپل ایمان اوس نو ایمان مراوړی خو اق ایمان چې کوم تاسو سره ده اق کې تاسو دوام وکړي یا اصل کې د هدایت مراتب درې دي دا د ایجاد د مالم یوجد لپاره ده خو مراتب د هدایت هغه درې دي اعلی ادنا اوسط اعلی هدایت ده بل ادنا هدایت ده بل اوسط هدایت ده مومن تا ادنا هدایت حاصل ده اوسط هم حاصل ده د ایجاد ما لم یوجد هغه هدایت غواړي د الله نه چې کوم هدایت هغه اعلی مرتبه کې ده نو اعلی مرتبه هدایت کو هر مومن سره نه کنا نو ځکه مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم الله رب الجلال مونږ په نیغه لار باندې روان کې چې د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین لار ده نو دغه اعتراض دی پتا سو باندې څوک نه کوي سوره فاتحه کې چې تعالی سوره فاتحه نه درځي نو ولې ناراضي ځکه چې الحمدلله رب العالمین او نستعين پورې وشو اوس دی وای چې ماته هدایت وکي دا څه شو دا مخکنه کو هدایت وکړه نو تا ول جواب وکړه چې اوس هدایت هغه اعلی مقام د هدایت غواړي اعلی مرتبه د هدایت اهدنا الصراط المستقیم نه غلار باندې موږ روان کې چې کوم مستوی وسط الطريق د درمیانه لار په تمام لارو کې د ټولو نه نیغه لار د منځنۍ وي دا سه یو لار او باسه بیا دا سه بل لار بیا دا سه بل بیا دا سه بل او دا سه بل او دا چې څومره شاته زی نو دا لارې کږيږي او ډیریږي
دا منځ کې چې کومه لاره ده نو دا ټولو نه نږدې سفر د دې لارې دی او دا وسط الطریق دی دا مستقیم لاره ده او دا طریق مستوی دی کتابونو کې به تاسو تراشي وهذا هو المراد بالصراط المستقيم وبالطريق المستوي الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق نعلت سواء الطريق ارغا الطريق المستوي وسط الطريق درمیانه لار ما توخه نو خلق در باندې اعتراض وکړي چې قران صراط مستقیم غواړي او ته درمیانه غواړي اغمز کې دوی ته پیږي نه کومه لار چې منځنه ده هغه په ټولو کې سیده ده نو که صراط مستقیم طریق مستوی وسط الطریق سواء الطریق د ټولو مصداقات یو شی صراط الذین انعمت علیہم دا لار الطریق الصراط المستقیم کم یو دا صراط الذین لار داغ کسانو دا انعمت علیہم چتا پاغو باندې انعام کړي تا پاغو باندې انعام کړي ثبوتی صفت منعم علیہم دی دو صفتونو پکې سلبی دي دا منعم علیہم دا نیغ لارے والا خلق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا سے منعم علیہم چپ دوی غضب ندے شوئے لکد یہودو پشانتا او دوی گمراہان بیلارے ندی لکد نصاراو پشان د نصاراو د یهودو په شان ته بیلارې او غضب کړي شوي نه دي دقې خلق الله راتوخې نو صراط الذین دا بدل کل شو د الصراط المستقیم نه دا صراط مضاف دی الذین انعمت علیہم موصول سرد سلینا دا الذی موصوب دی الذین انعمت علیہم الذین موصول انعمت علیہم صلہ موصول سرد سلینا موصوف هغه خلق چې منعم علیہم دی دا سے منعم علیہم کسان چې غیر المغضوبی دی غیری تو گوره کنا غیری مجرور دی ځکه دا د الذین د پارا صفت دی او الذین خودچون کی مبنیو مجرور معنن مجرور محلنو شراطت پار مضافن الیہیو نو الذین مضافن الیہی دا شراطا مجرور موصوب غیر المغضوب علیہم دا صفت دا شراطی دا الذین نو اغا مجرور او غیری مجرور صفت شو اول الضالین دا عطب شو پا غیر المغضوب باندے نو دا بل صفت شو دا الذین دا پارا نو دوار صفت سلبی شو ہاں البتہ یو سڑی ویلی دی چه دا غیر المغضوب علیہم دا بدل دے دا الذین انعمت علیہم نا خو اغا کس خبر کمزور دا مفسر دے صحیح تفسیر پا دے زاکی دا دے چه غیر المغضوب دا صفت شی دا الذین دا پارا اول الدوالین خو معطوف دے پا دی صفت باندے انہوں دام صفت شو اعتراض پہ یو نحویشتا چه غیر المغضوب صفت دا الذین نسی کی گی ذکر چه الذین موصول معرفه دا موصولات دا معرفه نوی او دا غیر المغضوبی دا نکره دا نکره ذکر دا اگر کا غیر مضاف دا مغضوب تا خو لیکن دا غیرو او مثلو دا دوار دیر متوغل فی الابهام دی
نو اضافتونو سره دوی معرفي کیږي نه. نو چې نه معرفي کیږي نو صفتیت د معرفه د پاره چې الذین ده هم نه صحیح کیږي. نو جواب دا ده چې تعویل بکو یا په جانب د موصوف کې او یا په جانب د صفت کې. موصوف سو کو الذین منگوایو څنګه چې الپلام سلور قسم ده دا سے دا موصول هم سلور قسم ده. نو کلا نا کلا دا موصول راضی لپاره د عهد ذهنی لکه الپلام چې وی عهد ذهنی. الپلام عهد ذهنی کې منگوایو په قوت د نکره کې وی. کم موصول چې عهد ذهنی وی هغه په قوت د نکره کې وی. نو دی وجنا غیر المغضوب نکرا صفت واقع شو د چا د الذین موصول عهد ذهنی د پاره. دویم جواب دا ده د پاره او الپلام عهد ذهنی د پاره نکرا صفت واقع کې دیش. مثلهم کمثل الحمار یحملو اسفارا دا یحملو اسفارا دا صفت ده دا الحمار. الحمار معرب باللام ده خو لیکن نکره ده ځکه چې الپلام بکی عهد ذهنی ده او یحملو جمله نکره ده نو نکره صفت واقع شو د نکره د پاره یحملو صفت شو د چا د الحمار الپلام بکی عهد ذهنی. دلتا غیر المغضوب نکرا صفت واقع شو دا الذین موصول دا پارا هغه موصول چې عهد ذهنی دا پارا دی. او یا جواب دا کو چې دلتا دا غیری هم معرفه دا لکه څنګه چې الذین موصول معرفه دا. غیرو خو نه معرفه کیږي غیرو حل نه معرفه کیږي چې کلا د غیرو د مضاف الیه ازداد ډیر وي. جاءنی غیروکا دا اوس معرفت ده کنه کرا. جاءنی غیروکا استانه غیر یو سړی راغلی و. غیر استانه غیر څومره دي کربونه او اربونه نو دا نکره ده زګه چې د غیرو د مضاف الیه زید یو نه دی بلکې زیات. کله چې د غیرو د مضاف الیه د پاره یو زید وی بیا د غیرو اضافت سره دی یو زید والا تا دا معرفه کیږي. هغه معرفه نه علیک بالحرکتی غیر السکونی. علیک بالحرکتی دا غیر سکونی دا صفت دا الحرکتی. الحرکتی معرفہ غیر سکونی هم معرفہ چونکی دا غیرو مضاف الیہ سکون دے. دا سکون دا پارا یو زد دے چی حرکت دے یا با حرکتی یا بسوی سکون بوی. نو علیک بالحرکتی غیر سکون. کافیہ کے تاسو ویلی دی غیر المنصرف ما فیہ علتان من 9 او واحدت تقوم مقامهما. نالتا غیر المنصرف مبتدا واقع شوئے تاسو پہ اعتراض جو کہ مولانا چې دا خو غیرو دے او غیرو خو متوغل فی الابهام دے او دو مضاف الیہ خو دلتا منصرف دے نو دے داغینا تعریب نہ اخلی جن نہ اخلی نہ ابتدائیت صحیح نشو. آل دے در تویلیو چې دا منصرف زد یو دے چې غیر منصرف دی. یو منصرف وی یو بل څه وی غیر منصرف زید ورته یو وی. دلته اوس ګوره د غیرو د غیر مضاف الیہ مغضوب علیہم دی. د مغضوب علیہ زد یو دی چې منعم علیہم دی. یا به منعم علیہم وی او یا به مغضوب علیہ وی. دا نصارا دا دوالین هم مغضوب علیہ پاسه فرق منځ کې جدا جدا کوي نو یو شی دی دواړه. نو د مغضوب علیہم زد یو شو سو منعم علیہم چې یو زید وی نو معرفه کیږي کنه
نو غیر المغضوب معرفه شو او الذین موصوف هم څه شو معرفه صفتیت صحیح شو د غیری د الذین د پاره چا چې ویلی دي بدل ده بدل معنا دلته خوندور ده معنا د بدلیت خوندور ده غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اصل کې د انسان کمال راضی په علم او په عمل دواړو سره چې علم نه کار نه کوي عمل نه هم کار نه کوي علم او عمل چې یو ځای شي بیا کار وشي د چا نه چې علم ورک شي هغه بیکاره د چا نه چې عمل ورک شي هغه بیکاره په یهودو کې علم وو خو عمل نه په نصاراو کې عمل وو علم پکې نه اوس هم داسې دوه ډلې شته چا کې عمل نشته او چا کې ادب نشته نو یهودو کې علم او عمل نو او نصاراو کې عمل او علم نو نو چې چا کې علم نوي هغه مغضوب علیهم وي او چې چا کې عمل نوي هغه دوال او گمراه او بیلاری نو دی وجه او مسلمانان منعم علیهم هم کې علم هم پکې عمل نو دی وجه نه خلق وي العلم بلا عمل عقيم والعمل بلا علم سقيم العلم مع العمل صراط مستقيم نو العلم بلا عمل عقيم مغضوب علیہم والعمل بلا علم سقیم نصارا دی ضالین العلم مع العمل صراط مستقیم هغه چې د نسوک دی اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم انعم علیهم دا درې خلق درې کسان نو غیر المغضوب دا سے منعم علیہم چې دوی غضب نه دی شوی او دا سے منعم علیہم چې دوی بیلارې نه دي ولد دوالین نو انعمت علیہم للمغضوب علیہم ولد دوالین بکارو للمغضوب علیہم لا یونی و غیرو وی ځکه غیرو په معنا کې جدائی زیاته ده منعم علیہم نا دا مغضوب علیہم بیخی مغایر دی مغایر اسمک و آسمان فرق دی مغضوب علیہم ندی او نا دی دوالین دی نو دا عطب دے پا غیری باندے نو سوک اعتراض کی چې دا خو چې عطب شو په غیری باندې نو لا په مغضوب علیه باندې عطب شو نو غیری لدوالین دا چې شو چې دا منعم علیهم غیر دی مغضوب علیهم نا او ولد دوالین نو چې دوالین تا عطب کا په مغضوب علیهم باندې په لام سره نو د غیری لاندې راغی نو ترجمه دا شو چې غیری لدوالین بغیر د ندوالینو نه نو چې غیر داخل شي په لا باندې نه به چې په نفع داخل شي نو څه پیدا کوي اثبات نو چې دا غیر لدوالین دی خو غیر لدوالین خو روح خلق دی کنه نو موږ وایو چې دا د تاکید لپاره دی تاکید لپاره خیال دی دا الله د تاکید لپاره دی کني داسې هم پکارو کافیو چې غیر المغضوب علیهم والضالین یا تب کړه وای په
مغضوب باندې نو دا به هم د غیر لاندې راغلی وای نو چې غیر لاندې راغلی وای نو دواړه به په یو حکم کې وو چې داسې منعم علیهم چې دوی باندې غضب نه دی شوی او دوی غیر دي د غضب کړو شو نه او دوی غیر دي د دوالینه نه داسې نو لیکن د دوی د استقلال دپاره چې دا ځان لا څوک دي نو تاکید ذکر که دا الله د تاکید دپاره ذکر کړی دی داسې نه دی چې نفع په نفع داخل شي نو فایده کوي چې د نو اثبات دا کله ناکله تاکید وي یا لکه پلانې سړی راغلی دی لا لا د دې مطلب دا نه چې دا وروستنی لا دا مخکنی لا نفع کړ نو چې لا لا شو راغی که نه حالانکې موږ راتلو ته داسې نه وایو راغلی دی لا لا په دې مسله باندې پوهېږې ته لا لا نو دا لا لا دا دویم لا څه دی تاکید دپاره دی نو دلته دا هم تاکید د نفع دپاره نو ولد دوالین آمین چونکې دعا دی اهدنا الصراط المستقیم نو چې دعا شو نو دی وجنا موږ وایو چې آمین ولد دوالین پسې آمین ویل دا سنت دي ځان له خبره ده چې بالجهر دی او که بالاخفا دی نو دا داسې اختلافي مثلا ده ځکه آمین که بالجهر وایي نو هم جایز ده احادیث شته که بالاخفا وایي هم جایز ده او احادیث شته موږ وایو چې بالاخفا ویل دا غور دي بعضی حضرات وایي چې نه بالجهر ویل غور دي نو غوروالی کې چې د نو فرق دی نور په جواز او عدم جواز کې اختلاف نشتا نو پټګي تړل غور دي او کنه تړل غور دي نو په دې کې چا مناظره ونه کړلې دی آمین بالجهر او آمین بالاخفا کې ولې مناظره کوي دا مناظرو شیخ هم دی دا مستحب دی او ثواب چا کې ډیری بالجهر ثواب چا کې بالاخفا دعا دی ادعوا ربکم خفیة وتضرعا او خیر الدعاء الاخفاء دعا چې دنو په اخفاء سره وي نو په پټه باندې آمین وای او نور حضرات وای چې نه بالجهر بوای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو په جهر ولې مد بیا صوتو آمین صحابه هم جهر سره وي وای په دې دغه کې به سم چې دنو انګازو په جمعات داسې دی وای ډېر احادیث شته د اخفاء ډېر احادیث شته د جهر بالکل چا سره دی باندې باس او مناظره مکوئ دی کې څه مناظره ده هغه هم جایز ده دا هم جایز ده او ځکه چې دنو ته اولویت باندې ما سره جنګ کوي اولویت خو ډېر شی خبرې دي چې تا کې اولویت نشته ما کې ډېر شی اولاد نشته جواز او عدم جواز قرات خلف الامام ودی وی ودی نو دا اختلافي مسله ده ځکه چې هغه د حرمت او د حل خبره ده دي کې خو د حل او د حرمت خبره نشته ها البته زما ورونو ته دا درخواست دی چې څوک آمین بالجهر وای هغه چې احناف جماعتونو ته راشي نو د په نسبت باندې خو غوړه داو چې بالجهر وای ما جائز داو چې بالاخفاء وای ما دغه ځای کې د عمل په جواز باندې وکي په غوړوالي باندې نه کوي ولې چې د په زور آمین आवाज وکړه دا ټول خلکو ته برک شي یا لکه واه نو درزو غوبل شور به جوړ شي نو د جواز او د مستحب نه حرام جوړ شو په د جماعت کې شور شو شغب شو جنگ شو وهل شو د دې ذمہوار به هغه څوک وي چې کم کس آمین بالجهر ویلی وي چې کله واله شو هم ذمہوار دی او کله څوک ول نو هم به ذمہوار دی ولی وي کله چې په سنت عمل کوما نو سنت باندې غدا سنت موقت خون ته کنه ته خو مستحب وای یو ځل مستحب پرې ده ګیره د خړایلې ده او ټوپۍ د پسر نشته پټګې نه تړي او غریوان د شریعت مطابق نه دی او تو چې په سنت عمل کوم دا سنت یوازې په دې امین کې دی او خارخ دی درکې اختلاف جوړي دغه اختلاف د پکې نه جوړي خیال دې حنفي د اهل حدیث جماعت تلل شي نو اخو چپ خو پته نه لګي خو حنفي اهل حدیث جماعت تلل شي یا حرم تلل شي خب په زور باندې امین وای بالجار امین خو ګد ولی حدیث خو شته کنه نو عمر کې یو ځل خو بیا عمل وکاو کنه خو جنگ بچا سره نه جوړي
جګړه بچا سره نه کوي مناظره به په دې باندې نه کوي چې رال کا راځه مناظره کو چې امین بالجهر دی او امین بل پتا څه اوس کار نه کنا هندو چې کار دی نو څه کوي خجی نو سورہ فاتحہ سورہ رقیہ آغا اللہ رب الجلال ختم کو ختم دنو خو من ختم کو اختصار مکو اور پسی چی دنو سورہ بقرہ سورۃ البقرہ مدنی سورت نو مدنی سورت دا مانا چې د ابتدا د هجرت نه بعد شوه اگر که بعضی آیتونه پکې د هجرت نه مخکې مکی آیتونه وینو ویدي خو لیکن په اعتبار د اکثر سره هغه چې دنو دا نازل شوی دی په مدینہ منوره کې یعنی بعد الهجرت نازل شوی دی بعد الهجرت مناسبت او ربط د سورہ فاتحه سره هغه ښکارا دی ګوره په سورہ فاتحه کې درې ډلې ذکر کړي منعم علیہم مغضوب علیہم او دوالین اللہ رب الجلال پر سورہ بقرہ کے دغه دریو ډلو تفصیل ذکر کړي اولنې ډله منعم علیہم ته په سورہ بقرہ کې متقین ویلي دي هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب دا بیا ورسته صفات ذکر کړي او داغه نو ورسته بیا په دو آیتونو کې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هغه د مغضوب علیهم تفصیل دی او ومن الناس من يقول آمنا بالله هغه د دوالینو ذکر کړي نو دا درې ډلې په سورې فاتحه کې ذکرو نو دا درې ډلې د چدنو په سورې بقره کې الله رب الجلال ذکر کړي نو چې په بقره کې ذکر کړل نو دا نزدې ربط او تعلق شو دواړو سره نو اول د بقره کې با د قرآن اعجاز ذکر کی او د قرآن تعریف بکئی قرآن څه شی دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا ډیر عظیم شان کتاب دی ذالک الکتاب دا کتاب هاغه کتاب ذالک هاغه کتاب شک پاږي کې نشته او د متقیانو د پاره هدایت دی هدایت خو د هر چا د پاره دی خو دې نه چې هدایت اخلي نو هغه متقیان دي نو دا درې واړه ډلې به ذکر کی او دې کې به اشاره کی دې خبره ته چې د قران مخاطبین دا خلق دی مؤمنان منافقین او سوچا کافران قران د دغه خلقو اصلاح کوي نو چې کله صدق قرآن ذکر کی الف لام میم نو داغه نو ورسته با بیا رد کی ففرق ثلاثو او داغوی سے اشکالات او سوالات دی په قرآن باندې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگے سره به د دې اشکالات ختم کی او توحید به ثابت کی چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم نو دې ځکه په مسله د توحید ذکر شي او سره به چدنو دلائل اغا ذکر کی مختصر نو صدق قرآن او اثبات د رسالت او هغه باندې تفریح د مسله د توحید بیا ورسته غونډه کې یو څو اعتراضات کوي چې هغه په حقانیت القرآن اعتراضونه دي د يهودو الله رب الجلال به بیا داغه جوابات کوي
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. او بیا به وروسته د حضرت آدم او د ملائکو ذکر کی دې دپاره چې نفع د شرک فی العلم راشي چې ملائکه هم په غیب باندې نه پوهېدي او آدم علیه السلام هم په غیب باندې نه پوهېدل. علم غیب ثابت کی یوازې او یوازې الله رب الجلال تا. خو لیکن د سوره بقره مقصود اصلی رد په یهودو باندې، ورسته برازي آل عمران رد په نصاراو. دلته خدا فرق مغضوب علیهم او ضالین سره ذکر کړل، بیا دلته لږ تفصیل کړي، لیکن اصلی سوره بقره هغه په یهودو باندې رد دی چا چې د بقره عبادت کړي. دیو جنا دی سورت ته سورۃ البقره وایي. غوا هغه سورت چې پاغي کې د غوا ذکر دی، نو دې کې خو آدم علیه السلام هم ذکرو، نو د سورۃ الادم ولې نه وایي؟ در حقیقت را بشي د یهودو بې ایمانانو د غوا عبادت کړو د سخی. الله رب الجلال فرمایل دا غوا حلال کړي، نو چې غوا حلال شوا نو د سخی عبادت د غیر الله عبادت د دوی د زړونو نه اوت او باسي. د غیر الله د سخی عبادت محبت زړه نه او باسي. دا غوا حلال کې چې تاسو په زړه کې چرته دتا ستم او لالچ پیدا نشي، پته ولګي چې حساب نشي کولای غوا حلال چې غوا په ولې حلال کړه. ابن کثیر لیکي لیحونا معبودهم چې د دوی د معبود د غوا اسپکاوي وشي. قرآن په باندې غوا حلال کړه، د یهودو په زړه کې د غوا اسپکاوي راغی، خو د هندوانو په زړه کې د غوا اسپکاوي اوس پرې نه راځي. بس غوا امتیازي کوي، نو کله امتیازي اسکی او کله بسره شي او کله بنس کلام دي. یاره د هندوانو نه بیوقوف خلق دا خرم نه دی، د بته نم ډېر بیوقوف دي. هغه ته غوا په امتیاز باندې څه کوي، خدای هم تباہ سره به بدوی کیږي دي خلکو. نو الله فرمایل چې دا غوا حلال کړي چې د معبود غ توهین ستاسو په ځل کې راشي، د غیر الله توهین او دا چې دنو ختم شي ستا کیسه ختمه کړي. نو غوا چې په حلال کړه نو هغه يهودو، نو د غوا د حلالولو په وجه باندې شرک ختم شو. چې شرک ختم شي د شرک ضد څه شو؟ توحید. نو توحید ثابت شو. نو سوره بقره کې توحید ثابت شو، خو په ذبح کولو د غوا یلکه د غوا ډېر غټ کارو. اصلي د قران چې کوم مقصد او کوم موضوع هغه ښکارا کړ، نو د ټول سورت ته سورۃ البقره وایي. کمال په بقره کې دا و چې دې سره ډېر یو عظیم مسله ثابت شو. نو سورۃ البقره ورته څه کوي؟ تسبیح د کل سورت په اسم د یو جز سره مجاز مرسل. اوس باقی وروسته آل عمران کې براشي د خلقو نصاراو د عیسی علی السلام عبادت کړو او د مریم عبادت کړو. ان الله هو ثالث ثلاثه، یو عیسی الله دی، یو مریم او بل الله. الله دریم دی په دریو کې. الله فرمایل چې د عمران آل چې مریم ده او عیسی ده، دا دواړه عاجزان دي. عاجزان دی ما ته سوال کوي، ما ته محتاج دي، او تاسو به ایمانان راځي او دې دواړو ته خدایان وای. دا کله خدایان کېدې شي؟ دوی خو ما ته محتاج دي. چې دوی زمانه امداد غواړي نو تاسو هم زمانه امداد غواړئ. نو موږ شیعاګانو ته وایو چې علی رضی الله عنه الله نه امداد غوښته، یا الله مدد وي، نو تاسو علی صاحب ته وایي چې یا علی مدد. نو علی چې د کوم ځای نه سرچشمه نه مدد حاصلو، نو هغه مدد تاسو هم حاصل کړئ دغه سرچشمه نه. نو کارم څه دی چې علی محتاج ته आवाज کوي. علی محتاج، مریم محتاج، عیسی علیہ السلام محتاج، عزیر علیہ السلام محتاج. نو دی وجه نه غوا محتاج، غوا خو دې حلال کړه. نو دی وجه نه توحید ثابت شو او شرک ختم شو. نو ځکه الله رب الجلال سوره بقره
اصل کې دی خلقو په تردید کې الله رب الجلال چې دنو هغه نازل کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم دیتا وی حروف مقطعات. حروف او مقطعات. حروف خورتا اسی مجازن ویلی دی بلکہ پخوا با دی اسم او فعل او حرف طول تا با حرف فعل کتا دا اس تقسیم شوئے دے چلا اسم دے ہو اندل علا معنن فی نفسیا لا نو چاہتا چاہتا کا مقترن دے زمانے سر ہو نو ماضی دے ہو کا اختران پہ نو مستقل پہ ڈانگی ہا نو دا اسم دے او کلسر پہ معنی باندے دلالت نکو بغیر دا زمد زمیمیہ و دا متعلق نا دا حرف دے. حروف ندی دا پس کہ اسما دی الف اسم لام اسم او میم اسم. حال دولی کہ الفن نو الفن خو خبر دے دا مبتدا موجوبے چی حازا الفن حازا باؤن حازا لامن دا اس اسما دی. ہاں دا دغ اسماء و مسمیات چسے دی ا لا او ما دا چیزیں حروف دی حروف مبانی. نو اسم الفن لامن میمن دا اسما دی او دا الفن چه دا چا نوم دے اگا حرف دے دا لامن چه دا چا نوم دے اگا حرف دے او دا میمون چه دا چا نوم دے دا میم چه سنگا لیکی اگا چه سے دے حرف دے. دیکھے لگ فرق کوئی دیو جنا حدیث پاک رازی چه اللہ پاک پا ہر یو حرف باندے لس دیکھے ورکی ولا تقولو الف حرف لام حرف و میم حرف دا سے موجود یو حرف دی خیال دے دا جدا جدا چیدنو دا خو اسما دی کلمه دی البتہ مقطعات ورطولے وائی ذکر چی علم نشو ویلے منگا علم نو ویو الف لام میم نو جدا جدا پریکڑی مقطعات قرآنیہ متشابہات ورطہم وائی دا سے الف و لام میم دا مقطعات دا کلا احادی رازی نون کلا سنائی رازی طاہا کلا ثلاثی رازی الف لام میم او کلا رباعی رازی الف لام میم را او کلا خماسی رازی کاف ہا یا عین صاد. سداسی یقیناً نرازی خیال دے دیں شپاک ہر پیز نرازی بچے دنو خماسی پورے راتلشی دینا پا خوابید نرازی او دا پا طول قرآن کے یو کم دیر سورتونو کی دی یو کم دیر سورتونو کے حروف مقطعاتنا شروع کی گی او دا حروف مقطعات چه ټول مجموعات دا یو کم دیشو صورتونو راجم کئی نو دا تقریبا آتا آویا حرفون تینا جوڑی گی آتا آویا او پا آتا آویا حرفونو کے چه دا مکررات تینا ختم کے سوار نس جوڑی گی. بیزاوی بیا د دې تحقیق کړی دی یاره کمال یې کړی دی پاره کې چې قرآن دومره معجز کتاب دی دلته اعجاز ته اشاره کوي چې الف لام میم یہ لکه دا قرآن کې چې کوم حروف ذکر دي نو دا حروف د دوی نه دا قرآن مرکب دی. حرف نا جوڑ شو کلمہ کلمے نا جوڑ شو کلام کلام نا جوڑ شو آیت آیت نا جوڑ شو سورت سورت نا جوڑ شو قرآن. نو دتاقی حروفو نا جوڑ دی گوری
ټول مجموعه په یو کم 150 سورتونو کې دي یو کم 150 سورتونه نو حروف قرآنیه هم دومره دي قرآن کې چې د الف باتا چې دي کنه نو داغه حروف دومره دي لکه تاسو دي یو کم 150 سورتونو کې سوچ د کوی دا د حروف هجاونه جوړ دي نو تاسو هم داسې یو کتاب جوړ کې کنه ځا او بیا داسې سيزونه دي چې دا تاسو په مز نیم کې په منځ نیم کې دا سورتونه چې دا حروف هجا چې نیم کې نو دا چې دنو سوالس او یا چې دنو دیش دا پینځله جوړ شي نو د دینه چې دا مقررات ختم کې نو سوالس حروف ته جوړيږي پدې لفظ کې جمع کړی دا نص حکیم قاطع له سر نص نون صاد حا کاف یا میم قاف الف طا عین لام ها سین را دا چې دنو دغه حروف دي چې ټول مجموعه هغه مقررات ختم شي نو سوال راځي جوړيږي اوس معنا د الف لام میم څه ده تر اوس پورې یو اهل لغت هم د حروف مقطعات او ترجمه نه کړي معنا نه د بیان کړي نو زمنګ څه کار دی من ته رزق خبرې چې د څه معنا ده حکمتونه به پکې وي حکمت به پکې وي خو لیکن معنا او ترجمه د دې حروفو هغه اهل لغت او عربونه نه کړي بس موږ یې ملکو محمل دي نا محمل خور دي حکمتونه خو کې ډېر شي دي دی وجه نه چرته هم کافرو اعتراض په دې نه کړي چې دا څه شي دی الف لام میم او کاف ها یا عین دا څه شي دي په هر جبه کې مخففات شته حين اذ كان كذا دا اذ كان كذا موږ حذف کو حين اذن جوړ کو دا حين اذن کې هم دا حين اذن دا حذف کو غټ حاولی کو لاندې ترنه درې دو زیرونه ولیکو بیا څه شي دی دا حين اذن لا حول ولا قوه الا بالله حوقلا مخفف ده کوم ده انا لله وانا الیه راجعون اس کلمۃ الاسترجاع او په انګلیش کې خو ډیر زیات دي ډاکټر تاسو ډاکټر نه لیکي ډي آر نو ډاکټر محمد څو نه لیکي ام رحمان ام رازق محمد رازق یعنی محمد رازق دی وجه نه شکر دی دی وجه نه چې دا مخففات د هر چا په جبه کې مروجو چا دا اعتراض نه کړی چې قران کې دا محمل الفاظ دا مخففات ولې ذکر کړي دومره هغه په یدل چې مخففات ذکر دي ما او تا په معنا نه پیګو نور د ذکر کول بد دي زو تم خپل محوره کې ذکر کوو دا شکر دی دی باندې اوس پر اچھا اعتراض نه کړی په کافرو کې نور بهر چیز باندې دوی ورغلي دي خو یو عالم نه مې اورېدلیو چې یو غیر مسلم په سوره فاتحه باندې تقریبا 100 اعتراضونه کړیو اسیغه کبیت العنکبوت به وکنه اعتراضونه خو کنه لیکن پدې باندې چا اعتراض نه کړي چې الف لام میم ده تاسو ته پاره ځي يهودو یو وخت چې دنو ابجد حسابي کنه ابجد هو هغه د الف خو یو دی دا دې ته کوته د لام دیش دی او دا میم سلويخ نو سو شو یو اویا د قران ټول عمر یو اویا کال وی نور اخو چې دنو ختم دا د چانه معلوم کدي ابجد حساب دا ابجد یو کې حساب خلق وکاو په خوا ورست نازل شو الف لام میم را وی الف لام میم را اوس بسکه شی زیات شو کنه اقدر نه زیات شو را په ځان نه چتنو عدد باندې دلالت کوي کاف ها یا عین صاد وی
تندی له ټس ورکړ وایي موږ په اول ځل کې دروغ ویلي چې د قرآن پاک عمر به څومره وي 71 سال دغه وخت نه دروغ دا خو موږ وایو که دغه یوازې دغه حروف ایجاد دغه مقطع دي دا خو نور هم دي نو چې نور دي نو دا یقینا چې د نو څه خبرو ته به اشاره وي نو څه خبرو ته اشاره اشتا اشارات به وي خو د دغه حروف او مقطعات او معنی به نه وي معناګانې دوی باندې څوک نه پوهېږي دوه قسمه متشابهات دي په قرآن کې یو هغه دي چې معنی لغویه معلوم دي بل قسم هغه متشابهات دي چې معنی لغویه دي معلوم لکه دا متشابهات د دې معنی لغویه موږ ته نه معلوم او بعضی متشابهات داسې دي چې لغوي معنا ته معلوم دي البته موږ وایو معنا لغوي باخلو ما یلیق بشانی تعویل بنه کو او تفویض هم نه کو او د دې مقطعات قرآنیو خو به خامخا تفویض کوي جلالین جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمای اول ځل چې شروع کوي الف لام میم وای الله اعلم بمراده الله اعلم دا دغه تفویض دی چې زنه خبر او الله په خپل مراد باندې د خبردار دی د پوهه دی او حکمتونه شته ډیر څه ډیر علماء حکمتونه وستلي الف اول لام لازم میم مومن اول لازم په مومن باندې ذالک الکتاب از د کول د دې کتاب دی چې دا از د شیطان وسوسو نه ځان بچ کی دا از د کی په ترجمه سره ترجمه دي کوي خامخا هر روزه کې زیدي مختلفو علماء په سي دي ګرځي ذالک الکتاب دا از د کول غواړي خامخا نو دا خو به حکمت شو دیم حکمت به دا ده الف لام میم المرکب من هذه الحروف کلام موجزنا ولی موجز ده ځکه دغه جبه خو احساس هم ده دا احساس او دغه په هر لغت کې حروف شته په هر لغت کې انګلیش کې حروف شته پښتو کې شته فارسی کې شته په هر لغت عربی کې شته نو دا قرآن دغه حروف نه جوړ دي چې تاسو استعمالوي یو کم 10 حروف دي یا 28 حروف دي نو دغه حروف کو تاسو هم استعمالوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم استعمالوي نو چې دا قرآن من عند غیر الله ده محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړي نو دغه حروف نه تاسو هم یو مرکب یو شی جوړ کې کنه نو جوړې ک یو شی جوړ ک خو المرکب من هذه الحروف معجز نوغه اعجاز کې نو سبع معلقه جوړه کړل سبع معلقه 10 معلقه دا لس قصیدې وي په مکه مکرمه کې په مسجد په خانه کعبه باندې جوړل دی دا د قران په مقابله کې جوړ کړي وي نو بس چې پته ورته ولګیدا چې دوی کې اعجاز نه دی نو غیر اكوس کړ حالان کې څومره فصیح او بلیغ شاعرانو جوړ کړي بل شاعر راغی هغه څه جوړو را جوړو مسلمان راغی او خانه کعبه د پاسه جوړم کو ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر هغه شاعر راغی یو پانه ولیکل وای نه دا سند بل پانه ولیکل دا سند دا چې پند کاغذونو جوړ شو صادر کې وته او کوړته ویول چې خزه به په ډوړی پخ دغه مقابله ونه کړو شو لاندې ته ولیکو اته لیکي ان اعطینا کل کوثر کافر ته لاندې ولیکو مازیګر والله ما هذا قول البشر والله ما هذا قول دا کدا د بشر خبره وای د ځوان نه فصیح او بلیغ سوګنو دا د بشر خبرې دي الفضل ما شهدت به الاعداء هغه کافر بچی ته چاوي الکته چې نو ځان ته پیغمبر وای نبی علیہ السلام په مقابل کې پاغه قرآن نازلېږي نو تا باندې نازلېږي مسلمه الکذاب ته یمامه والا هغه ولې نه نازلېږي ما باندې سره دا شي راغی وای تو وایا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا دا سورۃ خوردلو نو د بلا بچی شروع کړل خپ او مزه
والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والآكلات أكلا. دا خود دا فرمان کسکر چیزونه ټول د خزو نه خوراک نه خېټه بدن شریف نه قسم می دی په خزو باندې چې دانه اوړکی او چې بیا دانه اوړکی نو اوړو واغیږي بیا چې اوړو واغیږي ډوډۍ پخه کی بیا چې ډوډۍ پخه کی نو ماته کی چې ماته کی نو بیا خوري بیا څوک اوچ خوري او څوک شوروا کی چې خر په مخ کې دا تلاوت کې کنه خر په سر چړي جو الله کا خدای خبر دا څه خدای خبرې دا شي الفیل وما ادراک ما الفیل له خرطوما وذنب طويل. الله اکبر. الفیل وما ادراک ما الفیل. ارګه فیل پیژنې چې خبر کړی چې فیل څه و د غوي زیا وما ادراک په هغه ځای کې راځي چې دا غټ ډېر عظیم الشان یو هیبتناک تپوس وی لکه د قیامت. وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما الحاقه او تفیل وما ادراک ما الفیل لکه یو د خرطوم نه باز کې خدای دې کور وان پلیت سړی چې کنه داغه خبرې پلیتې وي نو بیا شروع کاله کوي تاسو دې پورې خو سم پسی او بلیغ قران وایم التوي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وما بعدنا وينازل شو والنساء ذات الفروج. خزورته خدای دې تباہ او برباد ک الله دې په دې خلک دوره دوره د کینسر دانه او خجو موږ دې په شرمونو او شرمولو د خدای په کلام کې دا خبرې دي چې والنساء ذات الفروج دا څه خلق دي قران سره مقابله مړه دا اعجاز د ذاتی دی ذاتی مفسرینو لیکلي ذاتی اعجاز دی یعنی دا مشتمل په داسې مضامینو باندې دی امکان نه لري چې سړی دې سره مقابله وکړي لا يمكن دی ګورې نه الف لام میم د چپلار خو دې سره مقابله وکړي نو دغه حروفونه جوړ دی نو تاسو هم جوړ کې کړه یو چیز خو جوړ کې وروسته به راشي فاتو بصورت من مثلی یو صورت پیش کې ځا وروسته الله فرمایي لغونته کې 30 سړیتوب ځان کې راولې غیرت پزان کې پیدا کې فاتو بعشر سور مثلی مبتدا لس سورتونه پیش کې یو صورت نا ترقی لس ہوتے کی کم تا کم لا پکارو کو ډیر لا نو دا تحدیث جائز دی یو صورت جوړ کې یو صورت پیش کې کہ یو صورت نشي پیش کولای نو لس پیش کې د فصیح او د بلیغ کتاب کې دا سه مناسب وي ته جواب وکړه 500 روپے دل درکوم کني مال 30 روپے راکړه جواب کوم په سوال پوښتنه پولیس براشي ان شاء الله زبر ته مخصوص دی الف لام میم کې راغره جلب به بیان کوم تا الله فرمایي یو صورت پیش کړي ورکوټه صورت نو دی ټولو پیش نکړه شو د کلی کې چې کم کار وی کلی کې چې کوم مشترک کار وي نو بیا خلک په قومونو باندې دغه کیدا دا روډ چې وباسي روډ کاش کې چې تاسو کې ټول د کلیوال علاقې خلک وای دا قزاخانه طالبان وي خوښ دي دوی په دې محوره باندې نه پیږي بر دې غرونو د چې کوم روډونو ځي کنه نو آلته په قومونو باندې دا روډ تقسیم کی چې پلانې قوم به دې ځای پورې دا روډ به دې قوم باندې وي هغه ځای پورې به دې نو هغه قومونه بیا ځان وجني خود بل قوم نه مخې کیږي تا سوچ وکړه دې په مکه کې اوسېدل لس ډلې لس قومونه اوسېدل په مکه کې الله فرمایي ټول په شریکه کا یو کار نشي کولای طالبان چې ټول شریکی په یو کمره کې نو جولاګي جالم کې وی او چپلې مال ته پرتی وی او نسوار مال ته ورځول وی نو هغه نه صفا کوي چې طالب یوازې وی او ته چې دا کمره صفا کول پتا دی دا کمره به صفا کوي به هر څه صفائی کوي الله فرمایل چې په شریک باندې یو صورت نشي جوړولې مهرباني وکړه لس قومونه فاتو بعشر سور هر یو خیل دی یو صورت پیش کی نو 100 صورت شو لس صورت او بیا دا
دا دې بلاغت د قران ته وګوره دا ب10 سورین دا تحدي دا په سوره حجر کې د زما خیال نه دا سوره هود کې دی سوره یونس ده کړه هود دی فاتحه نه چې شروع کې دا هود لسم سورت دی دغه پر الله سورت ختم شو څنګه ځای کې خدای راوسته دی الله فرمایي لس قومونه اوسېږي په مکه کې غیرت ځان کې پیدا کړي پښتو ځان کې پیدا کړي ځانونه اوسلوي لس سورتونه موږ تر دې وخت پورې پیش کړل لس سورتونه نو د سړی ځامن شي نو هر یو خیل دی یو سورت پیش کی نو لس به تاسو نم شي نو کم دی والسماء ذات البروج دا دې مقابل کې څوک صورت دی او تو عینات تو اننت ته صورت دی شیګانو پکې چې د یو بانګ وي د شاه عبد العزيز رحمت الله علیه کتاب د ما سره تحفه اسرا شریعه هغه سبا کې راته یاد شو راوړو به دا صورت تاسو تلاوت کوم او خپ په خوش आवाज کې نو پاګه باندې به هم سر خوځول شي چې نو الله کدا د قران سره شیګان وای دام د قران نه جزو اخر کې صرف دومره ټکي په کې لګولې دي وعلي من الشاهدين هغه ته سورۃ الولایت وای سورۃ الولایت یاره چې سورۃ مولوست کنه مال خدای ته وګورئ چې دې سورۃ تاسو وګورئ چې اوس فصاحت او بلاغت کم دی فصاحت او بلاغت دی کې الف لام میم الله اعلم بمراده ولی بل څوک به نه پوهیږي نه دا مخففات دي دا رموز دي رموز درمیان عاشق و معشوق رمز است درمیان عاشق و معشوق رمز است کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا عاشق او د معشوق باندې یو رمز وي یو صحابي ته یو علاقه ته نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تا علاقه ته لال شي آلته ته وګی شي استا پیسو ته ضرورت شي او دانو ته ضرورت شي سبق پیسو کو ویالته بلال شي یو سړی نوم ورته واخیسته عبدالرحمن ویالته کلی کې به تاسو کې چې عبدالرحمن پیژنې هغه چې او کم دی هغه ته بلال شي عبدالرحمن ته به وایي چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوان راغله ما او دا کوته به راواخلې او داغه پدې ځای کې به کېدی دا ډوغل غونډه کې ویني پدې ځای به سمره چې په کوم زمانه کوټ دی دا په پدې ځای باندې کېدی بس تر بیغم سړی لاړ عبدالرحمن تاسو کوم ځای کې د فلاني ځای کې وایي زه د ربي اسلام طرف نه راغله ما او ډایرک خبرې ورته ورکړې او په دې ځای کې ورته دا کوته کې خو هغه بس پوښتنه وای رسول نبی زما او د نبی اسلام په منځ کې کوټ دی چې څوک راغی او دې ځای باندې لاس کوته کې خو او زما نو مې واخیستو د دې چې څومره دانې پکار وي او څومره پیسې پکار وي ورکو زیزي مواره دې ته وای کوډونه الف لام میم دا کوټ دی جبرئیل علیہ السلام غریب راغی هغه سړی چې ویلی فدا کبي او می یا رسول الله او جبرئیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې زما دي مور او پلارستانو قربان شي جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کله مور او پلار قربان نه چې کوم ځای کې به مور او پلار دې چیرته وي د ملائکو او کله کله او چیز کی کاوا نخره د خدای کېرو کې چې بس خطاباتو کې په منبر چې چا سو وي دوی دراشي په قران کې خدي معاملې او قدمه پټوات دیغه د چوس کی آدم علی السلام سره د چوس کی یا د اسرافیل علی السلام سره چوس اسرائیل علی السلام سره چام چوس پیږي چې اسرافیل علی السلام دغه بارانونو باندې دغه جبرئیل علی السلام وحی راوړي نو کله جبرئیل سره چوس کی ته اسرائیل سره ولې چوس کی نو دا کوډ دی جبرئیل علیہ السلام براغی حضرت بوی اللہ رب الجلال فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بیا براغی اللہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبده زکریا دینا خو بدیم پوښ خو د کاف ها یا عین صاد باندې لکه چې ما او تا نه پیګو قسم ده داسې جبرئیل هم نه پیګو نبی اسلام ورته سره څنګه هغه خو درمیان عاشق و معشوق رمزیست رمز وی کنه رمز ما تاسو ته وې نو رمزیست کرامن کاتبین را هم خبر نیست جبرئیل غریب دی نه خبر علم غیب غنو جبرئیل اسلام په غیب دان نو کنه هغه په غیب وسو پیدا نو دی وجنا دا د قران پاک اعجاز ته اشاره شو چې دا کتاب ډیر معجز دی ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب ذالک الکتابو مشارن له اسم اشاره خو خطاسو مبتدا کوي لاره بفی خبر کوي ذالک الکتاب هاغه کتاب ذالک اسم اشاره بعید بار ده کنه نو بعید چون کې د کتاب مرتبه ډېره اوچته ده نو دی وجه نه اسم اشاره ورته هغه بعید والا راوړ هاذا الكتاب نو وی ذالک الكتاب ذالک اسم اشاره الکتاب مشار الیه اسم اشاره او مشار الیه په منځ کې بدري ترکیبونه دي مبدل منه بدل موصوف او صفت مبین او عطف بیان موصوف سره د صفتنا مبین سره د عطف بیاننا او مبدل منه یو مبتدا لا ریب فیه خبر شو ذالک الکتاب دغه کتاب چې تعبیر کوم په هغه کتاب سره دا ډیر عظیم الشان کتاب دی الکتاب هر سوچ کتاب لیکي کنه هغه زما دا کتاب ډیر کمزور ہے او ز چې دنو داسې جیتو ببزاعت مزجات فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا انك نو موږ باندې لکه چې دنو ته خیرات وکا نو کم کتاب والا چې کتاب په اول سر کې لیکلی وي چې فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا مقصد دای چې زما دا کتاب وګوره په انصاف نظر سره وګوره او چې کم ځای کې دا کتاب غلطي ولیدا نو په ما زر اعتراض مکوا د دې کتاب تصحیح وکا او ما ته ټلیفون وکړ نمبر پېښتا چې دې ځای کې دا غلطي شوې ده په آینده چاپ کې بچته نه دا توبه د امام شافعی رحمه الله کتاب او د شاګردو امام مزنی هغه وایي چې ما یو ځل دا کتاب مطالعه کړ غلطي مې پکې ولیدل بیا مې مطالعه کړ نورې غلطیانې پکې وي بیا مې مطالعه کړ نور اتیا ځله مې وکړه هر ځل مې کتو غلطي پکې وته نو غلطي پکې وته او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې بس چې د غلطۍ نه پاک کتاب دی نو هغه څوک دی دا کتاب دا غلطۍ نه پاک دی امام بخاری کتاب لیکلی بخاری شریف په 1400 کالو کې په بخاری کې غلطیاں نشته خیال دې په بخاری کې غلطیاں نشته کتابتی غلطیاں نه کومه غسړه چې غلطي وایي هغه نه هغه بلاغ رہی خو نفس غلطیاں نشته د قران نه کم دی ځکه ولې غلطیاں نشته ځکه د الله کتاب دی که د غیر الله کتاب دی نو لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو خو بین عند غیر الله دی اختلافا كثيرا وبکې نه وي بل ورځ بډبیر نه مولا طالب لیکلو زماغه کتاب لیکلو سنی مې کتاب زمونږه افادات روحانی شرح رسامی وای دې کې چې دا آیت په لیکلو دا اول سر کې چې آیت خطا شاید څنګه ان الله يحب المحسنين مالک له آیت څنګه ده یجزي المتصدق يحب المتصدق یجزي المتصدق ماته خو امام شافعی کتاب کې اتیا غلطیاں دي بیا مې هغه ته مستقل بل کتاب ولېږه افادات روحانی ما ورته دا کتاب استاسو دا زما د طرف نه شو دی باندې نوملی کې چې څومره سړی باندې لیدلې ما چې دې کتاب کې څومره غلطیاں دي هغه ولې کو ما ته راولېږه زه به ستاسو شکریا ما تا کوم چې دې شلګي پیسې ورلم ورکما چې زما د کتاب تصحیح وکړل مال اوس باندې کتلې د غیر الله کتاب د بیا زمون کتاب هغه کې خو په زورګونو په لګونو غلطیاں نه وي
نو موږ په هغې باندې اصلاح باندې خوشحالېږو خفه کېږو نو دا کتاب دی د غلطیانو نه پاک 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 ذالک الکتاب. نو هر څوک چې کتاب ولیکي وایي مانګه راغلي وو ببضاعت مزجات کوټه غوندې کې نه الله فرمایي مزجات نشته کتابون دین عظیم شان کتاب نه په آسمانونو کې شته او نه په لوح محفوظ کې شته او نه په قیامت کې او نه چې د دنیا کې داسې نه شته او نه به راشي. ذالک الکتاب الکتاب دا مخه د کوم پروت دی که نه دا الکتاب کامل کتاب دی دې نه بر کتاب نشته. هلته مې کتاب انزلناه الیک مبارک ولې کې عظیم شان دی ځکه لا ریب فیه دې کې شک نشته نو شک پکې نشته قرآن کې شک شته نشته لا ریب فیه شک پکې نشته. دې ځای کې وروره چې دنو غلطیانې هر چا نه کېږي کله ناکله د ډېرو خلکو نه غلطیانې وشي کله د یو سړي نه غلطي وشي لا ریب فیه شک پکې نشته قرآن کې شک نشته. مختصر والا په اعتراض وکړي تاسو په تلخیص کې ویلي مختصر کې دې خبرو ته خیال نه هغه وی چې لا ریب فیه شک پکې نشته نو مرتابینو نه خو دنیا ډک دی ډک نه ده دنیا. الله فرمایي چې دې کې شک نشته شکیانو نه دنیا ډکه ده. نو مختصر والا جواب وکړه چې کله وقد ينزل وجود الشيء بمنزله العدم او تاسو ته که آیت یاد وي وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى وما رمیت اذ رمیت تا ویشتل نو کړي کله چې دې ویشتل کړي ګور نه به هم کوي اثبات هم کوي کله ناکله یو شیز وجود نازل شي په منزله د عدم الکه دا کار تاړم کړی نه دی طالب ځای جارو کو ځای په ځای الکه تا خو ځای نه دی جارو کړی ځای خو جارو کو نه دی جارو کړی ګوره د یو شیز د وجه نه هغه د جارو د نازل که په منزله د ادبي جارو نو دلته اوس شک پېشته خو الله پاک د دوی شک نازل کا به منزلت لا شک ولی دومره دلائل موجود دي په قرآن کې کدی سوچ وکي نو شک به ختم شي نو لا ریب فیه شک نشته. چا پکې جواب کو لا ریب فیه یا لکه دا محل د شک نه دی تاسو ولې شک کوئ. چا جواب کو چې دلته دا نفی په معنا د نه سره دی لا ریب فیه یا لکه شکونه مکوئ لا ترتابو شک مکوئ. شیخ اخبار دے په معنا د چا انسان نه نفی په معنا د نه سره دی شک مکوئ ځکه چې هدى للمتقین دی. نو هغه سړي ورته ووي یو مفسر ډېر ښه ویلو کو داسې پوهې لږ راوګرځئ قرآن ته وګورئ خلک ویل که ته قرآن ته وګوره تل قرآن ته وګورئ قرآن فرمایي لا ریب فیه څه شی نشته نه پې د څه شي کوي او دوی وایي په سوال کې چې څوک موجود دي مرتابین موجود دي هغه وایي خاندان نشم کولی در باندې خیر هغه خو لږې سختې خبرې کړي دي خو زه تاسو دغه څه نه وایم هغه وایي خاندار عالم نه راځي ډېر غټ غټ خلک یې نو څه نشو ویلی قرآن څه وایي تاسو څه وایي سوال په کوم ځای کې دی جواب د څه شي کوئ ولې داسې غلط جواب کوئ. الله فرمایي لا ریب فیه په قرآن کې شک نشته قرآن محل د شک نه دی شک نشته قرآن کې او تو چې مرتابین خوشته مرتابینو دی خدای پاک زارو چی د سړي ځامن دي دلته کې خو شک نشته. اوس کا شکی سړی موجود دی نو موجود دی کنه شکی سړي ډیر دي نو شکی سړي په دې کې شک نشته دې کې شک نشته چې پې دی بږي ٹھیک ده او تو چې نه شکیان خو موجود دي د دیوال نه اغاړه ته خلق دي هغه وایي چې په پیاله کې پې نشته نو زم چې دې کې شک نشته چې دې کې پې دی او تو شکیان موجود دي نو دې هغه مې څه مناسبت شته شکیان موجود دي مرتابین نشته قرآن فرمایي چې ریب نشته شک نشته پکې القرآن یفسر بعضه بعضا د قرآن ته کوم لفظ چې قرآن سره ترجمه وشي کنه هر څومره چې غټو مفسرینو خبره لیکلې وي نو سړی د بیا نه یریږي
اللہ فرمائی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا نُفَعْتُوا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُم مرتابین ولی کہ فی ریبن کتاسو شک وی پا قرآن کے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ کتاسو اے پا شک کے دا قرآن نا نُفَعْتُوا بی صورت کا شکم پر قرآن کے وی نفاتو بھی صورت مثلی نو مرتابین خو دیر صحیح دی شکیان خلق با دیر وی خب پا قرآن کے شک نشتا دل توائی لا ریب فی القرآن آل توائی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ فی القرآن نفاتو نو پیش ہے نا کنا نو چے پیش ہے نا کنا نو شک پا قرآن کے نو البتہ مرتابین نو دنیا دا کنا نو دلتا اللہ فرمائی لا ریب فیہ قرآن کے شک نشتا او کہ مرتابین موجود ہوئی نو زر پیرے بھی موجودی کر مرتابین خود جدن او شک شکیان ایسے با شک شکیان ہوئی خو قرآن کے شک نشتا قرآن محل دا شک نہ دے لا ریب فیہ شک نشتا پا قرآن کے چہ دا اللہ کتاب دے ورنہ الف لام میم حروف پر جوڑ دی کی ہدی للمتقین ہدایت دے خاص ہدایت دے دا للمتقین لپارد متقیانو ہدن للمتقین الصراط المستقیم خی متقیانو تا قرآن خی متقیانو تا تشخی الصراط المستقیم مفعول ثانی حذف دے دا للمتقین چے دے کنا دا مفعول اول دے دا ہدن دے پارا او ہدایت دے دا متقیانو دے پارا شکر دے چے منگا مخ کے ویلیو چے مراتب دے ہدایت سو دی اعلی ادنا اب متوسط او ہدایت دی عام خاص او اخص دا اس ہدن للمتقین دا ہدایت دے لپار دا متقیانو نو متقیانو دے پار چے ہدایت دے دا اخص ہدایت خالصی اخص ہدایت دے او بیا جدنو مرتبہ کی کم مرتبہ دا اعلیٰ مرتبہ دا ہدن للمتقین ہدایت دے متقیان دا پارا لارخی متقیان دا پارا لا ریب فیہ ذالک الکتاب یو جملہ لا ریب فیہ بلا جملہ ہدن للمتقین بلا جملہ ذالک الکتاب مبتدا لا ریب فیہ دا خبر او ہدن للمتقین دا جدنو خبر بعد خبر بلا جملہ ذکر چے ہدن للمتقین دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا نو پا اصل کے ہوا ہدن دے دا ہدن خبر دے دا مبتدا محذوفے نو اصل کے دے ہوا ہدن للمتقین دا ہدایت دے لپارا دا متقیانو یا دا حال دے ہدن ذالک الکتابو دغ عظیم الشان کتاب دے لا ریب فیہ چے شک پکے نشتا حال کون دغ کتاب کے چے ہدن للمتقین دے یہ مرے تب ہم دا سوال راغلی چے حال خو ما یبینو حیات الفاعل او المفعول بھی او کلیہما نو الکتاب خو نہ فاعل دے نہ مفعول بھی دے ہدن دیتے ولی حال کا یا لکا حازا زید قائمن چو ترکیبو حازا مبتدا زید خبر ذوالحال او قائمن ترین حال وہی دا خبر نہ دے حال کا او کنا دا زیدن مفعول بیہی غیر صریحی دے دا حازا دا پارا حازا پا مانا دا اشیرو دے اشیرو زیدن حال کونہی قائمن نو منگ چا پیدا ہے تو نحو کی حازا زیدن قائمن حال جوڑو اغم دے پارا آلتم ویلے ہو چھے کمزا کی مشارون لہی راشی او دا مشارون لہی نبا جوڑ کے مفعول بھی او رستبا اغا منصوب پہ باندے اور تسکی حال ذالک الکتابو اشیر الکتابا حال کون الکتاب حادین للمتقین چھے دا ہدایت تے لپارا دا متقیانو یہ لکا قرآن خو ہدایت نہ دے ہدایت خو مصدر دے مصدر خو لا یحملو بھی مصدر نہ حمل کی گی نو دے والے کا دلتا بابا کی زو مقدر کو کنا لا ریب فیہ زو ہدایت للمتقین
یا دا هدن مصدر دی، مصدر کله مبنی للفاعل کله مبنی للمفعول، دا مبنی للفاعل دی. نو ترجمه به څنګه شي؟ هدن هادیا للمتقین. دا سے قرآن دا سے حال کون دغه کتاب کې چې د هادی دی للمتقین. او یا چلو اے زړو ما مجاز عقلی جوړو ما د سره چې دونه مجاز حذف نو ما اصلي شیخ کمال خو مجاز عقلی دې دلته چې دونه حمل مبالغتن دی. زیدون عادلون کې ډېر مبالغه دی که زیدون عادلون کې زیدون کې. نو قرآن هدایت کوون کې نه دی بلکې څه شی دی؟ عین هدایت دی، عین هدایت. نو ځکه چې دونه هدن حمل شو بچا باندې په مخکینی باندې هو هدن. دغه قرآن چې دونه هدایت دی عین هدایت نه چې هادي نو حمل مبالغتن شو. نو دی وجه نه چې دنو دی کې زیدون عدلن بشانتا د مخکینی نه ډیر زیات په دې کې مبالغه شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین. الله دې کی چې تنګي ګنا اصل کې د قران پاک ته سره ناشتي کنه دا وین کنه تنګيږي او چې دنو دا کم سره چې ختم ورپسې ولاړ یغه ډیر ور کله سړتي خواته کیو کله خواته کیو کله تعویږي دا قاری دغه. نو ما ته پروا نه خو اگر کله لګیا زم تاسو ته یې دغه شیطان هم تنګي دعا وکړه خدای پاکه د شیطان د وسوسو نه خمنګ وسات. شاه منصور بابا جی به طالبانو دعا کوي الله نه غواړي چې الله دا سپې دې موږ نه وتړي. نو دې سپې سره مقابله په ایمان کې کیږي. دې لوی حرامي دی کنه وسوسه وغورځي. نو یو طالب ته وسوسه وغورځول پر هغه الله رانه کراچي ته. نو الله رب الجلال دا سپې دې رانه وتړي. رب کریمه ډېر خون کوي او دا به آخر کې ان شاء الله موږ ته پاتې کیږي. آخره پورې به ډېر زیاته فائدہ وي. نو چې څومره زمونږ نه کیږي رب کریم په دې قرآن پاک او په دې تلاوت او په دې ترجمه باندې موږ خوشاله کړي. الله زمونږ د ناس ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله. یو خدا